سلام علیکم. دا هغه روډونه دي زموږ علاقې چې دي باندې موږ هیڅ تاګ نه غواړي. دې چې په دغه علاقې باندې په دغه روډ باندې مناسبه نه ګڼل کېږي ګوړه چوټ دا خلک همیشه دوپاره هر ورځ هر وخت هر مخم خپل بیماریونه اوري او خپل روزګار لپاره ګوړي هم کوي. نو دا موږ لپاره نه دی موږ حکومت دې هیڅ لپاره د کار خبره ده. دغه علاقې کې داسې روډونه هم شته. دا مو هغه روډونه دي چې دې باندې موږ خپلې بیماریانې بیایو رژل یې اورو په دې باندې موږ روزګار په کوم بازارونه سامان نه راوړي لیکن والا شروع سړی او کیلور شروع سړی او چې هغه بیماري او ته سوچ وکړه چې موږ ډیلیوري کې شروع هغه به دې شو وجه دا چې موږ کوم خیان دي لوڼې دي یا د موږ کومې بیماریانې د هغه د ډي سي د ای سي او د مینې بیماریانې دي او نه د هغه بچي او د هغه اولاد دلته ژوند کوي غریب خلک ژوند کوي غریب خلک ډېره مشکل کي هغوی یې موږ افسران ارام تاسو مخکې هم لیدلی څه ده زه خیال بخښنه میکنم تاسو ډېره شکریه ادا کوم دا روډ مو ډېر سخت خراب دی دغه هر هفته پکې مو 15,000 کار کوو درې میاشتې کې ډېرونه زړه وو زموږ ته پکار دی چې دا روډ جوړ شي تاسو سره څه سوارلي والا یا بیماري والا بیا څه ترتیب موږ 2-3 ګنټې 4 ګنټې خلو سوارلي بیمارۍ ساده ته وړو د لارې لارې کې موږ سره خراب شي بیمارۍ دغه لاره خراب دی 3-4 ګنټې مزار دی موږ سره کله کله خاص شي دا د بیماري ورته ښایي ګاډی خاص شي ټوله ورځ تېرو کومه ګاډي په خونه پسې ټوله ورځ تېرو کوه هغه بیا په کاټو نیسي بیماري بس موږ خو دا جواب ورکول غواړو چې دا داسې علاقه دی چې دې کې ډېره زیاته ګڼه بدي دی او دا خلک بیماري لري بېجري لري او وخت نه وخت دا داسې روډ دی چې دې کې تاګ مشکله دی خیره حالانکې دا 4x4 ګاډي دي په بیا ورکې نه شي تللی او داسې موقع ورکې راشي چې لکه باد باران واوري اکثر دپاره ورکې ګاډی خراب وي شپه ورکې ډرایور وشي او داسې بیمارونه ورکې پېښ شي چې هغه په دغه روډ باندې لوډ شروع شي هغه د وجې نه غریبان مړه کېږي دلته کې یو سهولات نشته دی د خلکو لپاره نه د هسپتال نه د روډ نه د بجلي او نشته سهولات د روډ دلته مننه زه دا یم اوس دا ګوډه واپس کېږي دا مخکې نه شي تللی په هېڅ مخکې ډېر زیات هغه خراب دی زه دا یم چې څو پرې مو افسران که هغه هر ډپارټمنټ والا دي او څه څو پرې های لیول افسران دي چې هغه دورې کوي او هغه دوره ګورنر کاټیج پرې وي یا دغه دوره د سادې جرګه هول کې وي یا دغه دوره د افسر دفتر پرې وي نو د علاقې مشکلات هېڅ کله هغو ته احساس کېږي نه او دا خبره مو بار بار کوو چې څو پرې د علاقې افسر په علاقې کې خپله ونه ګرځي هغه ته د مو مشکلات احساس نه کېږي
ملګرو تاسو کاسو موږ شپې واپسي کو تاسو د دې لپاره هم تاسو ته خیال ضروري دی چې بیماري یو د خلکو زړه د شپې هم کېدلی شي موږ غواړي مطلب په شپې باندې راتللی شي یو قسم ته سناټه دی تیاره دی او خدای نخواسته که دا ګوړی ودرېږي یا دا ګوړی ښخ شي دلته بیا د اوبستیو لپاره هېڅ ترقیه کار نه هغه یوه وجه ده چې دلته ښه نه بجلي شته دی نه دلته داسې هسپتالونه شته دي نو مطلب دی هلته بل څه سوله شته نو څه څومره هم د مو بیماریون چې هغه هم ساده یا پړچینار یا پېشاور ته وړي لږ ټایم دی دا ګوړی روان دی تاسو احساس کولی شو چې یاره ګوړی څومره مشکلې سره رسي دلته ښه که چاته ایمرجنسي یا ډیلیوري یا زخمي یا بل ماشوم ته د داستو هم ولګېږي نو دغې علاقې کول هسپتال نشته دی په کیلومیټرو کې بیا دلته تو ته ګوړې میلوېدل ډېره مشکله ټوله غټه مشکله دا دا روډ دی که تو ته ګوړی هم میلو شي د تو هغه مریض ته دا ماته موږ سره ډېر په نږدې فاصله کې دی دا ګوړی چې رسي هم ته دوزو ته رسېږي هم د کې مطلب په منټونو نه په ګنټو ټایم لګېږي دا نږدې فاصله دی د روډونو د وجې نه د خراب روډ وجې نه مطلب هغه فاصله د منټو ولا ګنټو ته وړي نو اکثر مو دا وي چې څو پرې موږ علاقې ته خپل افسران په خپله نه ځي افسران د دې روډونو باندې مزال ونه کړي زموږ چې کوم ډپارټمنټ دی هغه دلته رانه شي د هغو ته د علاقې مسالو هېڅ پاته نه لګي چو تاسو د خپلو ټولو افسرانو ته او ایمنیګانو ته سینیټرانو ته په خپلو خلکو باندې رحم وکړو تاسو نه به دې پوښتنه کېږي اوس که خدای پاک موږ ته راکړو په دغې دنیا کې یاده نه به وکړو خو که موږ ته رانکړو ما نه بعد هم پوښتنه شوې ده غټ خلک تیر شوي دي غټو کرسیونو والا تیر شوي دي غټو عهدو والا تیر شوي دي هغه نن د خورې لاندې دي هغه به هم د دې جواب ورکړي او تاسو به هم دغو خلکو جواب نن زه یک یو ځای راغلم لکه ما ته څومره تکلیف محسوس شوی د ذهن دا به د ما د ژوند ماته یو یاداشت وي خو افسر رسي نه که مو افسر ته په چیغو چیغو وژړه چې مو علاقې ته راشه مو علاقې کې کورونه ړنګ دي مو افسر ته احساس نه کوي مو ته مو علاقې کې بجلی نشته دی مو افسر ته احساس نه کوي مو علاقې کې مو بچي دوپاره صحت سیستم نشته مو افسر ته احساس نه کوي مو علاقې کې روډ نشته دی مو افسر ته احساس نه کوي مو علاقې کې موبایل نیټورک کار نه کوي پی ټي سی ال زه دلته راغلم زه خپل کلو والا سره بېتا نه شو کولی چې زه څنګه یم مو کلو والا ته پاته نه لګي عبدالخلیق لوړ دی چا سره شپه دی څه ترې دلته که خلک مریض شي دلته د خلکو که پودګي وشي خپل یا خپل مسافر ته هغه جواب هم نشي ورکولی چې یاره پودګي شوی دی تاسو ځان راورسو هر یو کار د مو والا څه دلته کوم پیښیږي ته به خامخا سټریلې ته څې ته به خامخا سادې ته څې ته به خامخا پړچینار ته څې په واچ دي چې دا خلک د ژوند بنیادي سهولتونه ټولو افسرانو ته چې دا شپه دی دلته سوای د چیرچیري اوازونه سناټه غوندې ته به یې که دلته سره خلک ژوند کوي نه په واچ دی چې دلته تو ته لیټ نظر ته نه دی چې یاره دلته لیټ شته که نشته دلته تو ته یو هم هغه سهولت هغه سره ژوند ښه کېږي هغه دا خلک نه لري نو ټول خپلو افسرانو ته د خدای دپاره دا تاسو حق دی دا تاسو پار دی تاسو د علاقې دورې وکړو تاسو د علاقه په خپله وکړو سپیشلی زه کور کمانډر صاحب ته هم ته مو سره وعده هم کړې وه زه به تاسو علاقې درځم اتا دوره که چیرې د ګورنر هاوس دپاره وي اتا دوره که چیرې جرګه هال ته وي اتا دوره که چیرې ډي سی ای سی آفیس ته وي اتا دوره که چیرې د کمانډین یا د بریګیډیر کوم آفیس دی هغه پرې نو ته یقین ولره تا ته به د دغې د علاقې د ړنګو کورونو احساس نه کېږي تا ته به د دغې علاقې د ړنګو روډونو احساس نه کېږي تا ته به د دغې علاقې نشتوالي سهولتونو هېڅ شی احساس نه کېږي نو موږ ټول افسرانو ته چې تاسو د علاقې دوره وکړو خو دغې علاقې ته د کوم ځای کې خلک ژوند کوي
ناکې دفتر ته امید لرم چې مو افسران به د مو خبره په غور سره او سنجیدګي سره ډېره مننه خوشحاله آباد اوسئ